سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو پښتنو خویندو ورونو ته. افغانانو پښتنو ورونو نن به سره په دوو موضوع، یو دا په لندن کې د افغانانو یو پروګرام شوی دی چې چریټي په نوم باندې یعنې خیریه کار دپاره دا ویډیو هم سره پلی کوم، او بله یو د پاکستاني مولا ویډیو ده، هم درته پلی کوم، بیا به در سره خبرې کوم. نو سلامونو ته وعلیکم سلام. اول تاسې دا ویډیو ګورئ افغانان ورونو چې دا زمونږ افغانان دي، دا وګورئ. Wasn't this supposed to be a charity event? Astagfirullah. دا خو موږ ته افغانان ورونو چې دا په لندن کې د افغانانو یو پروګرام شوی. ګورئ افغانان ورونو، موږ داسې نه ویو چې یو سړی د دریشۍ کې نه راځي او دلته د ښځې نه راځي. موږ د دې دغه نه ځکه دا خو د ډیموکراسي وطن دی، په وطن کې ښځې او سړي راځي او پروګرام ته ودونو ته راځي، ډېرو شیانو ته راځي. خو اوس زه پوه نه یم په دې باندې چې دا تاسې کوم پیغام د افغانانو دپاره ورکوئ یا د دنیا دپاره تاسې څه میسج ورکوئ. چایا زمونږ د افغانانو لباس دا دی چې دا تاسې اغوستی او تاسې دې دنیا ته ښیوئ، د افغانانو کلچر دا دی. نو که په داسې جامو یا په داسې لباس باندې تاسې انګریزانو یا کفارو ته ځان ښیوئ، نو کفار به هم در باندې تون نالت وی، ځکه کفار ډېرو خیر خلک دي. کفار چې دي که انګریزان شو که فرانسې شو، چې کم خلک د خپل وطن سره خیانت نه کوي، خپله جامه نه ورکوي، خپل مذهب نه ورکوي، خپله ژبه نه ورکوي، هغه خلکو ته کفار ډېر احترام لري. هغه کفار پیژني چې یاره واقعي دا خلک چې دي دا وطن دوسته دي، نو دی چې د خپل وطن د خپلو جامو د خپل ژبې سره د خپل کلچر سره مینه لري، نو دی به زمونږ وطن سره خدمت به کوي، خیانت به نه کوي. تاسې نن دلته پروګرام را جوړ کړی دی او بې ادبي د مافې ښځې پکې ګډېږي او بیا ورته نوم ورکوي چې دا د یو چریټي د افغانستان د خیریه پروګرام دی. د خدای په لحاظ باندې په دې اروپا کې خو په دې لندن په دې ځایونو کې خو په لکاو په دې اروپا په لکاو افغانان اوسېږي. موږ په خپلو جامو، موږ په خپل لباس، موږ په خپله ژبه، موږ په خپل کلچر باندې فخر کوو او د انګریزان موږ ته خوشحالېږي چې موږ دا کارونه کوو. افغانان ورونو همیشه موږ دا خبره کوو چې زموږ خلک چې دي یا د ډیموکراسۍ نه دوه ګوتې مخکې منډې وي، کوم چې مذهبي خلک دي هغې سره چاړه ده، وروره صاحب مهربانه په کلمو کې دې پې وایي، نو خپله پې مڼې خوري، تا پې په کلمو کې وایي. موږ هر شی شرمولی دی. ما مخکې هم دا خبرې څو ځل کړي تاسو ته. په خدای کې نو که چې دا کمونیستي دومره بده نه وه چې افغانستان ته راله په شرمونو وشرمېده. دا اخوانیان یا مجاهدین دومره خراب نه و لکه څومره چې دی مجاهدینو دا مجاهدتوب وشرمو. دا ډیموکراسي والله کې دومره خرابه وه لکه څومره چې د افغانانو دا ډیموکراسي په شرمونو وشرموله. وابیتوب سلفیتوب څه کفر نه دی، خو زه چې دا خبرې کوم زه ټول نه خیم، خو په خدای کې نو که چې دا وابیتوب سلفیتوب افغانانو په شرمونو وشرمو. نو خبره دا ده چې زمونږ هر یو کار هم چې داسې مهربانه انتهایی شدید انتهایی تیز پکې روان یو. په خدای کې نو که چې کم سړی مونځ کوي، کم سړی خپل لباس اغوندي، کم سړی د خپل ژبې سره د خپل وطن سره مینه لري، دا کفار د هغې خلکو سره ډېره مینه لري. زه به درته یو قصه وکړم افغانان ورونو. زه کابل ته تلم افغانستان ته، هغې نه مخته تیاره کې راتلم. هغه تیاره چې وه د کابل نه راوچته شوه په قندهار باندې کېناسته، هلته نه یې څه سورلۍ راوچتولې، موږ دوبۍ ته راتلو. نو هلته نه یو سړی راوختو، پډګۍ والی او واسکټ یې اچولی لکه وطني جامې وي، زما وطني جامې وي همدا شی. نو ما ورته ویل چې ته دوبۍ ته دي چېرته دي وروره؟ طالب غونده کې و لکه داسې دغه یې داسې جوړه کړې وه دا جامې او لباس یې. ما ته ویل چې زه لندن کې یم. ما ورته ویل ښه ښه زه لندن ته زم روان یم، انګلینډ ته روان یم. نو ما ته ویل چې ما په مانچسټر کې کار کوو، وی هلته یو بل مسلمان کار کوي، یو افغان، وی هغې ته 40 روپۍ ورکولې د ورځې، او ما په دا د هغه وخت خبره د 2002 به یا 2003 د هغې وخت کې دی دلته کار کوو. نو وی ما ورته ویلې چې
زه ورغلم کار ته. ما ورته ویل چې ما له 15 راکوه، دا 15 روپۍ زما نه کټ کوه، دلته چې د مونځ ټیم راځي زه به مونځ کوم، ما به مونځ ته پرېږدي. هغه راته ویل چې ښه. وایي زه یې وغوښتم دفتر ته یې وغوښتم. وایي ما ته یې ویل چې دا بل هلک ما سره تقریبا د 15 کالو نه کار کوي، د یو ورځ ما ته ونه ویل چې مونځ کوم، ما مونځ ته پرېږده. تا نن څنګه دا مونځ ویل چې زه مسلمان یم، زه به مونځ هم کوم، زه به راوته چې بالکل اصلي مسلمان ته یې د ده 40 ته تا له 50 روپۍ در کوم. یعنې ته وګوره یهود سره کار کوو 10 روپۍ ورته زیاتې کړي چې دی خپل مونځ او دس کوي، او دی بل ته ویل همدغه 40 ورکوم، ځکه چې ده ما ته په دې 15 کالو کې یو ورځ یې مونه ویل چې زه دې مونځ ته ځم زه برک کوم، او ته چې رالې د واره دې سه مهربانه دا وکړو. نو افغانانو ورونو تاسې په خدای یقین وکړئ چې څوک په خپل دین، په خپل مذهب، په خپل جامو، په خپل دغه وانې شرمېږي، هغې نه ذلیله سړی په دنیا کې نه وي. هغه به په هر دنیا کې هغه سړی به شرمېږي، هغه به هر سړی به دا کوي. موږ او تاسو شکر الحمدلله خدای مسلمانان پیدا کړي، موږ او تاسو افغانان، موږ او تاسو یو نوم دی، یو دغه هم دی، مقام هم دی په دنیا کې. نو ولې باید دلته داسې راشو، داسې پروګرامونه وکړو چې هغه زمونږ داسې میسج ورکوي چې خدای نه خاصه ټول افغانان داسې دي، یا داسې میسج ورکوي چې څوک خارج ته لاړ شي هغه ټول داسې دي. نه وروره، تاسې یقین وکړئ چې زه داسې خلک پیژنم چې 4 بچیان دي، 4 واړه حافظ القرآن په دې لندن کې. ته یقین وکړه چې لورګانې حافظ القرآن، لورګانې حفظونه کړي دلته. یقین وکړه چې په وطن کې ګیره نه وه، دلته دومره الحمدلله ګیره پرېښي. یقین وکړه چې زه په دې لندن کې یعنې دا هم نه دي چې تاسو ته دغه وکړم د ځان صفت. زما نه چېرته په میاشتو چې ته یو وخت مونځ قضا کېږي. شکر الحمدلله 15 واړه وخته مونځ هم کوم، زما بچیان هم کوي، داسې ډېر افغانان یې کوي. ځکه چې زه هر ځای ته چې لاړ شم او دا مې ویلي چې پورته اسمان دی او خدای دی او لاندې همغه ځمکه ده، نو بیا زه هېڅکله غلط کار نه کوم، ځکه چې د الله نه ایره پکار ده، انسانانو نه، د الله نه ایره پکار ده. او کوم سړی چې د الله نه ویریږي هغه هېڅکله بیا غلط کار نه کوي، هغه هېڅکله غلط قدم نه اوچتوي، هغه هېڅکله په غلطه لار نه ځي. ځکه چې موږ خو د قبر عذاب نه خو خبره سي، قبر ته خو ورتګ دی که نه دی، مرګ شته که نشته دی. و دا کافر هم پوهېږي چې مړ کېږو. نو موږ او تاسې مسلمانان خو بیا د دې نه مخکې شو چې یاره موږ واقع مړ کېږو، واقع موږ د دې جواب به ورکوو. نو افغانان ورونو انتهایي غلط پروګرام په دې لندن کې شوی، نیوکه زموږ حق دی. موږ دا نه ویو چې یاره تاسې به دا پروګرام هم کړی وي، خو چې داسې کم میسج، داسې کم رنګ پروګرام تاسې کړی، دلته راځي ښځې او په داسې لباسونو کې ګډېږي چې هغه زمونږ نه کلچر سره، زمونږ نه دا د افغانانو یو میسج دی دنیا ته ورکول. شخصي کې تاسې چې هر څه کوئ هغه ستاسې خپله معامله ده، خدای ته به ورځئ او بیا به انشاءالله قبر کې به بیا د هغې جواب ورکوئ. خو په عام مجلسونو کې، په اجتماعي مجلسونو کې چې کوم یو کومه افغانه ښځه یا الګ داسې کار کوي، په هغې پسې به مونږ لیف راځو، په هغې پسې به مونږ خبرې کوو، او مونږ به هېڅکله اجازه ونه کړو چې زمونږ د افغانانو نوم یا زمونږ د مسلمانانو نوم بدنام کړي. دا ډېر یو غلط کار شوی دی. بل تاسې وګورئ افغانان ورونو، زه ته یو پاکستاني مولا دغه کومه، دا د پاکستاني مولا واورئ ښه، چې دا زمونږ حالت چې نه بدلېږي، خو دا حال دی، دا واورئ دا سوی د مولا صاحب. خلکو له شرم پکار دی. تاسو په ګوګل کې سرچ کړئ، په نیټ باندې سرچ کړئ، په ټوله دنیا کې په ټاپ 10 کې کم ملک بربند فلمونه ډېر ګوري، پاکستان په 1 نمبر باندې دی. سرچ کې ورشه په ګوګل کې سرچ کې، که زه دروغ یم راشي اوس درته وښیم دلته 1 نمبر پاکستان دی چې په ټوله دنیا کې بربند فلمونه د دې خلکو ګوري. شرم پکار دی موږ لره. موږ لا ځان ته مسلمانان ویو، د اسلام نوم اخلو. موږ څومره چې مدارس سیوا دي، دومره یعنې په ټوله دنیا ټاپ 10 هغه 10 دغه کې په اول نمبر په پاکستان کې ډېر دغه فلمونه کتل کېږي، بې ادبي د ډېره ما په 60 فلمونه کتل کېږي. نو هیا دا به زمونږ ورځ ښه شي، یا به موږ له به خدای پاک ښه ورځ راکړي. نو افغانان ورونو، زما لږ لایپو خالي په دغه موضوع باندې راغلی او ما ډېرو ملګرو ټلیفون راته وکړ او راته وویلې چې یاره دغه شانې په لندن کې داسې پروګرام شوی دی، او انتهایي خفه شوم په هغه پروګرام په دغه باندې. هغه به در باندې زه بیا هم وګورم چې کوم پروګرام دی، که بعضې ملګرو نه وي کتلي. سلامونه ته علیکم. هغه دغه پروګرام دی ورونو، دغه پروګرام دی دا. Wasn't this supposed to be a charity event? دا دی.
نه وروره نه قطعا نه دا بالکل وروره داسې پروګرامونو ته بالکل د خپلو ځوانانو ته ټولو ته ویم چې اول د یو پروګرام معلومات کوئ بیا ورځئ هیڅ دا یو لیکل کېږي زنده‌باد پاکستان هلته ته وایي چې په دنیا کې ټول نه زیات 6 فلمونه په پاکستان کې کتل کېږي دا وایي زنده‌باد دا د عقل او دا د شعور دی دا وګوره دا بابر رحمان دی که رمضان دی که شی دی دلته نو ته اول په ټولې دنیا کې ته توبه وباسه چې توبه خدایه په پاکستان باندې چېرته کاڼي راونه ورېږي توپان پرې رانشي له ټول نه زیات 6 فلمونه په پاکستان کې کتل کېږي ته دلته لیکي پاکستان زنده‌باد دا ستا عقل دی دا بابا په نوم باندې دا چې دی نو خبره دا ده چې افغانان ورونو داسې پروګرامونو ته چې په لندن کې وي که په جرمني کې وي که په بلجیم کې وي که په امریکا کې وي که په استرالیا کې وي چې په هر ځای کې وي افغانانو زما ځوانانو موږ او تاسې الله تعالی مسلمانان پیدا کړي موږ او تاسې باید د داسې پروګرامونو نه بالکل بایکاټ وکړو او داسې پروګرامونو باندې باید نیوکې وکړو چې آینده لپاره دلته داسې پروګرامونه ونه شي موږ داسې نه وایو چې د افغانانو پروګرامونه دې نه کېږي بالکل د پروګرامونه کېږي د چریټۍ دپاره د افغانستان د خیرۍ دپاره د هر شي دپاره پروګرامونه کېږي خو لکه داسې پروګرامونه لکه دا وست شوی دی د داسې بالکل بایکاټ وکړي او دې پسې بالکل دې پروګرامونو ته لاړ نه شي ځکه چې دې پروګرامونو کې شرکت کول کفر دی دې کې شرکت کول د ټولو افغانانو شرمول دي نو بالکل ځوانانو بالکل هغه پروګرامونو ته مه ځئ چې هغې کې دغه شان دي خلک راځي او زموږ د ټولو افغانانو یا د مسلمانانو نوم بدناموي او همدغه خلک دي بله ورځ بیا تاسې وګورئ داسې بیا ورځ به داسې بیمارۍ به خدای پاک اخته کړي بیا به توبې وباسي بیا به خدای پاک توبه نه قبل ډګروال صاحب ته اوسګار به تا سره لږې خبرې وکړم ډګروال صاحب که اماده یې زه به د ډګروال صاحب وکړم په دې پروګرام په باره کې ځکه زه خو څوک راغله مننه ډېر لایف کوم او زر منډه کومه نو نن به له خیر دی کسان به راولو نظر به ترې والو ډګروال صاحب تا ته زنګ در روان دی الله دې کړي لایفونو هم خلک اوس نه راځي خلک ټول غیب دي نو خبره دا ده چې موږ په دې حساب داسې وو لکه یتیمان اوس افغانان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو سلامونه ګران قدر پاچا صاحب محترم ستاسو ته او ستاسو د پروګرام ټولو ګران قدرو لیدونکو او معززو افغانانو ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ پاچا صاحب محترم زم په خدمت کې مهرباني صاحب ډګروال صاحب محترم تاسې خو زموږ ویاړ زموږ فخر هستئ صاحب دلته د 2 ورځې مخکې یو ورځ مخکې دلته په لندن کې یو پروګرام شوی بله صاحب د افغانانو چریټۍ په نوم باندې دغه به تا کتلي وي دغه ویډیو ده نو پروګرام یې داسې کړی موږ داسې نه ویل چې خیرۍ دپاره باید کار وشي داسې نه چې ونه شي خو پروګرام یې داسې کړی دی چې وروره ښځې هغه په لباس کې چې دي ډګروال صاحب دلته خو ته هم په ژوند کې بچي لري فامیلونه پېژنې یعنې په داسې لباس کې او په داسې انداز باندې پروګرام کړی چې یعنې زموږ دا میسج ډېر غلط دی نړۍ ته دی ورکوي دغه رقم خلک ستاسې نظر غواړو صاحب دې باره کې ولا یو شی دی وایي هغه قام چې خپله ژبه ورکه کړي هغه قام ورکېږي او هغه قام چې خپل مذهب او خپل کلتور ورکوي هغه قام د تهداب نه به ورکي ګورئ که چیرې افغانان داسې فکر وکړي چې موږ لوڅ لغړ وګرځو او دغه بېشرمي وکړو په دنیا کې دا به موږ ته خلک به وایي چې ولا دا ډېر موډرن یا د نوي او د ښه فکر خلک دي خو نه ګورئ یو انسان چې په هر کورنۍ کې پیدا کېږي یا په هر دین او مذهب کې پیدا کېږي خپل کورنۍ خپل دین او مذهب ته باید سړی د احترام په سترګه او په درنه وګوري زما او ستا مذهب ګرچې زه په مسلمان باندې دا فرض دی چې ټولو مذاهبو ته احترام وکړي ولې الله پاک په موږ باندې دا امر کړی چې د څلورو کتابو چې د اسمان نه څلور واړه کتاب راغلي دي د دغه پیروانو ته احترام وکړي موږ د هیڅ چا په کلتور د هیڅ چا په فرهنګ د هیڅ چا په دین او مذهب تعرض نه کوو خو موږ خپل دین او مذهب خپل فرهنګ خپل ملي شتمنۍ خپل ملي لباس خپل ملي او هغه معزز څیرې چې موږ لرو د هغه باید هغه ته باید احترام وکړو هغه باید ستاینه ترې وکړو که چیرې زه داسې ووایم چې زه به اروپایي سم خو چې 200 کاله بعد هم ما د قبر نه راپورته کړي زه اروپایي نه یم زه د افغان بچی یم د افغانستان مې خاوره دی د هغه افغانستان کې پیدا یم نو پاچا صاحب دغه خلکو ته د خدای هدایت نیکي ورکړي
چې ګورئ په پاکستان تاسې ښه پوهېږئ ډګروال صاحب چې دلته په دا اروپایان یو خوی بوی لري چې موږ او تاسې پوهېږو چې دا وطنونه ودان دي خپل وطن سره خپل خلکو سره ډېر محبت لري او ډېر په دې خپل وطن مین شخصیتونه دي دا اروپایان دومره چې دي. ګوره دي هغه شان خلک نه خوښوي چې هغه خپل جامه د لاسه ورکړي، خپل کلچر د لاسه ورکړي، خپل مذهب د لاسه ورکړي، یا خپل ژبه باندې دغه نه کوي. هغه خلک دې ډېر بد راځي او دا داسې خلک کوشش کوي چې یاره دې خلکو ته ځان نږدې کړي، خو دغه شان خلکو نه بیا دې نفرت لري ځکه چې هغه وایي چې ته خپل ژبې ته، خپل کلچر ته، خپل جامو ته، خپل لباس ته، خپل وطن ته وفادار نه، خپل مذهب ته وفادار نه، نو ته ما ته څه وفادار شي؟ ګورئ بخښنه ډېره غواړم پاچا صاحب، یو ورځ یې کوم ژورنالست دی هټلر نه یې پوښتنه کړې وه. هټلر نه یې پوښتنه وکړه چې چا کوم قام نه دا دونه دنیا ته ونیوی، دونه ملکونه دې ونیوی، چا نه دې بد راغی او چا سره دې ډېر څوک دې خوښ شو؟ ویله هر هغه څوک چې خپل وطن، خپله خاوره یې راته، خپل مور، خپل عزت یې راته لاس په لاس وړاندې کوو، هغه نه مې ډېر ویله بد یې راته. هغه قام چې ما سره جنګېدی د خپل د خاورې دپاره، د خپل د ازادۍ دپاره، د خپل د عزت دپاره، هغه مې ویله خوښېدی. خو زه بیا دا وایم چې که چیرې زما او ستا د قام عزت، زما او ستا په لباس، زما او ستا په کلچر، زما او ستا په ژبه، زما او ستا په دین او مذهب کې دی، ولې هیڅ کله دا اروپایان ډېر هوښیار خلک دي، ډېر دانشمنده خلک دي، دوی د خپل وطنو سره دونه مینه او محبت کړې ده لکه زه او لکه ته، لکه دغه خلک چې ما او تا ګوري په اروپا کې، موږ به دوی ته خدمت کوو، دوی موږ ته ډوډۍ راکړې ده، دوی موږ ته شرایط د ژوند مهیا کړی، خو دوی موږ ته دا هم وایي چې خپل بچي ته د خپله ژبه وښیه، خپل دین وښیه، خپل کلتور وښیه، خپل لباس وښیه، پیسه هم زه درکوم او د دنیا په ژبو کې تا ژبه هم ما ته قابل د احترام دی، تا فهم او تا دانش هم ما ته قابل د احترام دی. نو بنا وخت چې موږ خپل ژبې ته توهین کوو، موږ خپل جامو ته توهین کوو، موږ خپل عزت او خپل دین ته توهین کوو، دا د چا ګناه ده؟ خو دا زموږ د خپل د انسانانو ګناه ده. دلته یو ځوان لیک چې زنده‌باد پاکستان، موږ کله ویله چې مرده‌باد پاکستان؟ هغه وایي پاکستان زنده‌باد او پاکستان به منې که نه. اوس درته زه یو ویډیو پلی کوم ډګروال صاحب، تاسې خپله وګورئ ښه، او بیا تاسې ته ګوګل کې سرچ کړئ، په نیټ باندې سرچ کړئ، په ټوله دنیا کې په ټاپ 10 کې کوم ملک بربند فلمونه ډېر ګوري؟ پاکستان په اول نمبر باندې دی. سرچ کې ورشه په ګوګل کې سرچ کې که څه دروغ یم راشي اوس درته وښیم دلته اول نمبر پاکستان دی چې په ټوله دنیا کې بربند فلمونه دي خلکو ګوري. شرم پکار دی موږ لره. پاچا صاحب یوه خبره هلته ورته زه ویډیو ښیم چې دا ګوره څومره د افسوس خبره ده، دا وایي پاکستان به منې، پاکستان زنده‌باد. نو داسې دی چې ته داسې وایې چې بېادبي دې ما پې چې دا 60 فلمونه زنده‌باد. سوال دلته دی، سوال دلته د دغه ځوان نه چې سړی پوښتنه وکړي چې دا ته ما ته لیکي چې پاکستان به منې، زه تا ته وایم ته افغان یې، د افغان بچی یې، په پښتو یې لیکې، لیکنه هم کوې. شرم ما او تا ته نه ده چې زه دونه نه وایه چې افغان زنده‌باد، خپل خاوره دې زنده‌باد، خپل قام دې زنده‌باد، خپل تاریخ دې زنده‌باد، خپل مېړانه دې زنده‌باد. ته دې نه او چې دا څوک دا کارونه کوي او څوک دا فلمونه ګوري، نالت دې پې وي. آفرین. ته باید داسې ووایه چې نه، موږ عزت لرو، موږ قام لرو، موږ تاریخ لرو، موږ په افغانیت لرو، موږ ګورئ موږ د دنیا د هغه باکلتورو انسانانو د ډلې نه وو. زه څنګه ولې ما خو پاکستان ته بد نه دی ویلی، خو هو موږ په هېڅ چا، په هېڅ مسلمان باندې فاحشهګري نه منو، د هغو ته عزت غواړو، د هغو خویندو، د هغو ناموس ته ټیکری او د عزت ټیکری غواړو. موږ هېڅ چا ته توهین نه کوو. وخت چې دوی خپله توهین ځان ته کوي، دوی خپل ځان خرڅوي، دوی خپله بېادبي د معافي د دین او د مذهب د کلتور خلاف کار کوي، دا د دوی کار ده. خو زموږ او تاسې کار، زموږ او ستاسې وینا به دی چې پروردګاره دې پنجابیانو ته دې خدای دغه ورکړي، هدایت نیکي ورکړي. که په ما کې ګناه ده یا په ما کې اشتباه ته، ما ته دې خدای هدایت نیکي راکړي، تر څو پورې موږ د نړۍ د انسانانو په جمع کې راسو، موږ د نړۍ د ښو انسانانو، ښو اخلاقو په جمع کې راسو. دا به ښیي. پاچا صاحب وایي ګورئ دغه ژوند که غواړې که نه غواړې دا تمامیږي.
که ته غواړې که نه غواړې ما او تا ګورستان ته ځو خو دا به ښیي چې انسان د ښو اخلاقو سره لاړ شي د ښو اعمالو سره لاړ شي د ښه کړنو سره لاړ شي د انسان مبادات چې کوم پاتې کېږي هغه ښه اخلاق وي نیک عمل وي اقلا د تعلیم او د قلم ګورې که هېڅ شی نه یو کتاب که انسان لیکي یو ښه کار کوي دا خپله په عبادت کې د حسابېږي دا خپله د آخرت په ورځ کې خدای پاک به تا ته اجر درکوي قربان دې سم دغه زما وینا وه صاحب ډګروال صاحب دلته زمونږ نه دلته لږ داسې یو نیم مایل کې یو جومات جوړ شوی نوی جومات یو دغه جوړ کړی ډېر یو اخلاق میر خان صاحب یې نومېدو د دې کشمیرو دا جومات یې ډګروال صاحب تقریبا په 12 لکه ډالر به جوړ شوی دا جومات چې کله مکمل شو ډګروال صاحب دا سړی ناجوړه شو کینسر ونیو لاړو وفات شو نو اوس زه چې په دا جومات تېرېږم دې جومات کې مونځ کوم په دې جومات چې تېرېږم دعا ورته کوم چې خدایه ته هغه دنیا ښایسته کړې خدایه دا څومره زبردست کار یې وکړي دا یوازې دا نه نور خلکو نه چانته خو هغه اصلي مشر دا و د دې دغه څنګه چې اخلاق میر نوم همدغه شان د اخلاق میر یعنې ژبه هم موږ سره نه وه پنجاب په حساب باندې د کشمیرو خو زړه م ورته دوا کوم چې یو ښه کار کوي ښه کار یې کړی و ته یقین وکړه چې اخره کې 2 لکه وي 1.5 لک روپۍ پاتې وي قرض حسنه دا مرګړي راغونډ شو 15,000 روپۍ واچولې هغه قرض حسنه والا هغه هم خلاص کړه یعنې داسې یو نیک انسان و ډګروال صاحب نیک کارونه چې دي زه یو خبره کوم ډګروال صاحب چې د ښو کارونو سره د رښتیاو سره د ښه عملو سره الله او د الله رسول ولاړ دی او د دروغو سره د منافقت سره د رذالت سره شیطان ولاړ دی پاچا صاحب و دې ته متوجه سه دغه په ما که په بدبختي روانه ده که په پاکستان روان دی که په د آسیا براعظم باندې روان دی که په هر یو چې روان دی دا د موږ د اخلاقو نه دی زموږ اخلاق نیک عمله نه یو د خدای قهر په موږ روان دی ای عزیزانو دا موږ خپله انسانان یو چې الله ته سجده کوو د الله نه ښه غواړو د الله نه دا تقاضا کوو چې پروردګاره ما ته هغه علم راکړي چې زه بشریت ته مصدر د خدمت سم ګورئ عزیزانو کنسر نوم دی یاد که انسانان تلاش کوي چې د کنسر دپاره تداوي پیدا کړي دوا پیدا کړي دا په عبادت کې ورته شماري پروردګار رحیم و رحمان دی الله پاک نه تنها د مسلمان الله دی دا د ټول بشریت پروردګار دی ګوره هغه د ټول بشریت الله دی هغه د هر چا په زړه کې ځای لري خو هغه د هغه انسان په زړه کې به ځای ډېر لري چې هغه د خدای هغه کارونه کوي چې الله پې خوشحالېږي خدای پې خوشحالېږي بشریت پې خوشحالېږي انسانیت پې خوشحالېږي ای ګورئ عزیزانو یوه چنچړه چې ده چنچړه مه وژنئ هغه بچی به لري هغه هګۍ به لري هغه به د سبا خپل د بچو دپاره جاله به یې جوړه کړي جاله به یې نیم کاره پاتې مې وژنه فکر وکړه چې زه یو انسان یم پروردګار دغه چنچړه یې پیدا کړې د ژوند دپاره پیدا کړې د ښکلا دپاره پیدا کړې ده هغه دپاره ژوند جوړ کړئ هغه ته په درنه سترګه وګوره هغه ته احترام وکړه چې دا چنچړه ده دا یو زنده جان دی ولو که خپو ته وایي چې زه په لاره تېرېږې زنده جان وایي ته خپو لاندې مه کوه چې هغه میږي دي میږي بهترین ژوند لري بهترین لکه ما او تا غوندې کور لري پاچایي لري زندګي لري ای انسانه ته مې وایي ای بشر هغه څوک دی چې هغه د خدای پاک نه د دویم مقام کې چې خدای پاک چې ډېره مینه کړې ده د بشر سره کړی انسان سره کړی هغه آدم علیه السلام و هغه هوا وه چې ما او تا ته دغه دنیا ته یې راولېږلو او دغه دنیا یې پې ښایسته کړه ګورئ عزیزانو که ته د خدای سره مینه کوې د هغه د مخلوق سره مینه وکړه د هغه د بندګانو سره مینه وکړه ولې انسانان د خدای دوستان دي نو ای کاشکې دا ځوانان په دې خبره پوه شي زه بیا هم وایم من هیڅ مسلمان ته د توهین مقام ژبه نه غواړو چې راته وکړو هیڅ انسان ته مونږ توهین نه کوو خو که چیرې یو څوک زما او ستا په کلتور باندې خاندي نو وایي هغه متل راځي وایي د چا در په ګوته مه وهه چې یو څوک ستا درګاه په سکون وهي راځئ هر یو ته احترام وکړو موږ هغه پنجابي خور ته احترام کوو ولې هغه پنجابي هم انسانه ده موږ پاکستاني ته احترام کوو هغه هم یو انسان دی موږ ټول بشریت سره د انسانیت په مقام باندې خبرې کوو خو ای کاشکې دوی موږ د انسان په سترګه وګوري دوی موږ ته هم د یو ګاونډي په سترګه وګوري موږ هم د دغه جغرافیا د دغه براعظم آسیا انسانان یو ای کاشکې دوی ګورئ عزیزانو بیا وایم دغه اروپا کې چې ما او تا ژوند وکړو دغه اروپا کې ښې خبرې هم شته بدې خبرې هم شته ښه اخلاق انسانان هم شته د بد اخلاق انسانان هم شته راځئ چې موږ د ښو نه زده کړه وکړو
دغه بد پسې لاړ نسو، بد سره ونه جنګېږو. دا د دوی خپل کار دی، خپل قانون دی، خپل وطن دی، خپل ملک دی. ما او تا دپاره دا ده چې د انسان دپاره مزر د خدمت سو. مننه، قربان دې شم پاچا صاحب. مننه ډګروال صاحب، الله دې د خوش په ولري. السلام علیکم. خدای په امان. سلام علیکم. دا خو ډګروال صاحب وګورئ، دا بعضې ورونه چې کمنټ ګوره دا داسې نه وایم چې دغه دی، وګورئ همغه د پاکستان میډیا وایي چې د ټولو نه زیات منځونه چې دي هغه په افغانستان کې کېږي په دنیا کې. نن د پاکستان مولا وایي چې په ټوله دنیا کې 60 فلمونه چې کتل کېږي هغه پاکستان کې. یعنې دا خو موږ نه ویو، دا دواړه د پاکستان طرف نه دا خبرې. دا عبدالله خان ورور د عالمه که دغه وي دغه مې دا کړی دی، ته ورور یو کمنټ بل وکړه، ته یو کمنټ بل وکړه. عبدالله خان ورور ته یو کمنټ بل وکړه. عبدالله وروره ته یو کمنټ بل وکړه، زه به تا راوالم. نو خبره دا ده چې افغانان ورونو مرګ شته دی او د مرګ هېڅ معلومات نه کېږي. تاسو ته ما یو مثال درکړو، تاسو ته ما یو مثال درکړو چې دلته یو سړی و، دلته جومات جوړ کړو او بیا هغه په حق ورسېد، یو پنجابي و یو کشمیري و. نو خبره دا ده چې د مرګ نه هېڅ خلاصیا نشته دی او ټول به ورځو هغه دنیا ته، او موږ سره به څه شی دي؟ عمل به دي، بل یو شی هم نه دي. یعنې کفن کې جب نشته دی چې جب وکړي. نو خبره دا ده چې د ښو کارونو داسې نه وایم چې د ښو کارونو به ایسته نه وکړو او د بدو کارونو دا ونه کړو چې یاره زنده‌باد بدو کارونو ته موږ زنده‌باد ولیکو. دا څومره دغه دی. دلته خو دا ملګري دا عبدالله خان ورور ته خو ما ته دغه وکړه، عبدالله وروره بل کمنټ وکړه، زه به دې راولم. دلته ستا دغه نه کېږي، زه لایب کسان دومره نه رالمه، ما دغه سیستم ما ته نه راکړي چې څه رقم بیا او دغه کېږي. دغه هم دې کمنټ کړی دی. زه دغه ورور به راوالم. ورور تا ته آپشن نشته دی. فواد کمال تا ته آپشن نشته دی. نو خبره دا ده چې بد کار په هر ملک کې کېږي، په هر ځای کې کېږي. باید تاسې د هغې غندنه وکړئ، هغې پسې د هغې دغه ونه کړئ چې یاره هغې ته تاسې زنده‌باد ووایئ. دا څومره شرم خبره ده چې اوس یو ملا وایي چې یاره په پاکستان کې د ټولو دنیا نه زیات 60 فلمونه کتل کېږي او ته ورته وایې چې زنده‌باد، ته فلمونو ته وایې چې زنده‌باد. دا څومره ته شرم ده. هغه دغه کفار هم داسې کار نه کوي. نو خبره دا ده چې دلته ما مخکې دغه راغسته ورور، هغه ستا ته وروره آپشن نشته دی. فواد کمالي تاسو ته دغه نشته دی، آپشن نشته دی وروره، زنګ شه نه کېږي. دلته دا بل ورور ما هغه پین کړی دی خو دې ته هم زنګ نه ورکېږي. نو بعضې وخت مسئله شي په دغه کې. زه دا به راوالم. زه به دا ښوده لږ اوس کړم، ښوده پی زنګ دا روان دی وروره مومنده. اواز مې ورک دی، نه پوهېږم وروره چې زما اواز ولې ورک دی. نو زه خپله هم نه پوهېږم چې تا ته زنګ آپشن نشته دی. عباس خانه تا ته زنګ آپشن نشته. دلته ما دغه وکړو، ستا زنګ دغه لیکلې ده نه ویل کېږي درته. به زما همدومره لایف خوشحاله آباد اوسئ، ښه وخت ولرئ. د بدو کارونو پسې بدو کارونو ته زنده‌باد مه وایئ. بد کار چې هر څوک کوي په هر ځای کې کوي هغې ته بد وایئ، او ښه کار چې په هر ځای کې کوي هر څوک یې کوي د هغه به تشویقوئ او د یې په شا به ودرېږئ. ښه وخت ولرئ، ښه شپه.